دا چاته مړی ورکول چا ولمستیا کول دا څه وړه خبره نه دو دا د قرآن حکم ها دی دا په حدیث کښې هر غلی دي خو دا لویه غټه مسلماني دو او الله جل شانه په قرآن شي فرمایي ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا نو یو سړی داسې مسکین ته غریب ته قیدي ته یتیم ته مړی ور وخورې د هغې ډېر لوی اجر دی او دا د اسلام خالي مقصد دا خو نه ده چې یو سړی خپل پرسنلي اکټیویټي ذاتي اعمال کوي خپل خوري څښي وغندي بنګلې جوړوي لباس پوشاک خپلې قابلي د غربا دا څه وکړي من حسن الاسلام المرء اطعام الطعام بخاري شریف شه باقاعده ترجمه الباب قایم دی په دې باندې چې ښه خوبي د اسلام د یو مسلمان دا هدو چې دی خلکو ته ولمستیا ورکوي خلکو ته مړی ورکوي غریب ته مړی ورکوي او نن حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یشبع وجاره جائع دا خو د اسلام ډېر غټ امر دی د اسلام یوه غټه معامله ده نن څوک په شا نه ځورېږي د غریب فکر د څوک وکړو د غریب درد د څوک ور وخلي د غریب غم د څوک ور وخلي او داسې خلکو وي چې دو وږي وي تږي ووي او کوت لا یموت په درجه شو بیخي بې دست و پا ووي هیا غم او عزت ونه کوي مسلمانۍ فایده څه ده مسلمانۍ مطلب څه دی او مسلمانۍ خو مقصد دا دی چې مسلمان د یوه بدن غوندې دی په بدن شه یوه اندام ته تکلیف وي ټول اندامینه ته تکلیف وي که مسلمان چېرته غریب وي فقیر وي ندار وي بې دست و پا وي په ورحمېږه په وځورېږه په رحم وکړه په شفقت وکړه سره تعاون وکړه هته ور وخوره په انسان خو در کنار حدیث شریف شه ځینې بخاري شریف شه څو زیاده واقعه ذکر دو یوه بدکار یې زنکار یې ښځه وه چې د یوه کیي په غوړه باندې شاید یوه بلې ډېره د تندې نډال وه بې انګاله وه دوه خپله جوتې یې راوکښله د کیي نه یې پی شیبر وغستې هغې تشې بلې ته یې ویر کړې الله جل شانه په دې یوه ښه عمل باندې د دې مغفرت وکړه اسلام خوب میش ته داسې درس روکړی دی چې پاک شی خیر یې خیر دی پاک شی خیر یې خیر دی باید چې زه تو ها په غریب په بې دست و پا په دې باندې وځورېږي